ملګرو سیټ چې دا ځوان تاسو یې د تعلق د ضلع شانګلې سره دی. په ضلع شانګله کې دا د تحصیل پورنډ او د کلي بنګلۍ سره د تعلق دی. د به په کویټه بلوچستان کې کار کو، په ګلخان لیز نمبر 18 کې به د کار کو. تقریبا نن څلورمه ورځ ده چې دا ځوان لاپته شوی دی. د هیڅ پته نه لګي. فیملی ټوله پریشانه ده او ټوله کډه داسې په ټینشن کې مبتلا ده چې د هغې ما او تا ته اندازه نه کیږي. د ټولو نه اول تاسو ته دا درخواست دی چې دا ویډیو د نه څومره کیدی شي دا د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې هر پښتون ته ورسي، هر یو سړي ته ورسي چې زمونږ دغه نوجوان را پیدا شي د دې ویډیو په ذریعه او ستاسو د یو شیر په ذریعه باندې. د ټولو نه اول مرګرو دا یو ډیر ګران کار دی چې د یوې مور د خوانه د هغه بچی لاړ شي مسافرۍ له، که هغه په وطن کې مسافر یو که د وطن نه بهري او بیا هغه بچی روک شي، بېدرکه شي او خبرونه وایرل شي، نو یقینا چې په هغه مور باندې او په هغه فیملی باندې به دغه ورځ د قیامت دروازې نه کمه نه. خو زما اولنی درخواست چې دی هغه د بلوچستان پولیسو ته دی چې خپل ساهو کردار ولوبوئ او دغه نوجوان را پیدا کوي. زه په یقین سره دا خبره کولی شم چې دا ځوان به چاوچت کړی او سروزې پس به دی بیا را پیدا شي، خو هغه ډاکوان به بیا د روپو ډیمانډونه کوي. نو په دې خبره باندې مونږ پوهیږو. د هغې نه بعد بیا د کول کټرو چې کم تنظیمونه دي، کم چې د کولا ورکرز هغه تنظیمونه نو هغو ته زمونږ شپیشلی دغه درخواست دی چې د دې الک پر پیدا کولو کې خپل ساهو کردار ولوبوئ. دا تاسو څه قصه جوړه کړله په بلوچستان کې؟ په دویم ورځ باندې زمونږ یو نه یو نوجوان بېدرکئ، په دویم ورځ باندې زمونږ یو نه یو نوجوان چې دی هغه بیا را پیدا شي خو د روپو ډیمانډونه کوي. دا تاسو څه قصه جوړه کړله؟ دا خو ستاسو مزدوران دي، ستاسو سره کار کوي. که تاسو د دیو حفاظت نشئ کولی او دیو له تاسو تحفظ نشئ ورکولی، کلیر کټ خبره ورته وکئ وایه بایی زمونږ سره په دې ځای کې کار مه کوئ، مونږ ستاسو حفاظت نشو کولی. دې الک په ګلخان لیز نمبر 18 کې کار کوو او د دغه لیز چې کومه عمله ده او کم مشران دي هغو ته زمونږ درخواست دی چې زر تر زره دا نوجوان را پیدا کوي. الله دې نه کي چې سبا د پیښه مخې ته راشي نو بیا به دا خبره ډیره زیاته ګرانه شي او ډیره مشکل ترینو حالاتو ته به ورسي. نو مونږ دغه یوه التجا یو درخواست تاسو ته د وس نه کوو. څومره چې د ضلع شانګلې خلک ته ډیر په بخښنې سره د دې واقعې تقریبا څلورمه ورځ شوه. زه پې ځکه ویډیو وس جوړوم چې ما ته خو په ملګرو په واټساپ کې دا رالیږل وه، خو زه وزګار نه وم، نو د ډېرې ناوزګارۍ د لاسه زه اوس په دې ویډیو جوړوم. نو د ټولو نه بخښنه غواړم، خو چې څومره کیدی شي دا ویډیو مخې ته شیر کړئ. ډېره مننه او ډېره مهرباني.